دا سورۃ الفلق چې دا مکی سورت ته سورۃ الفلق مکی سورت ته د سورۃ الفیل نه بعد او د سورۃ الناس نه مخکې د نزول شوه دی حالت جمعی کې 113 دی نزول په اعتبار سره دا شلم نمبر سورت ته هغه سورۃ الاخلاص 28مو د شلم نمبر سورت ته ما قبل سره رب دا چې ما قبل کې بیانو چې کله احد صمد لم یلد ولم یولد نو په دې صورت کې وای چې کم دومره لوی ذات ته نو پناه واړه د هر قسم شرورونه په نوم داغه باندې په مدد داغه باندې نو سورۃ الفلق او د سورۃ الفلق چې د خلاصه سره په دې صورت کې دا سو ګوري په دې کې د مضرات جسمانی ونا د مضرات جسمانی چې دي نو داغینه د بچاو د الله پناه کې داغي تلقین ورکړی شوی دی چې د مضرات جسمانی و نزان بچکې نو پناه د الله بغواړي دا تلقین دی بګي نو بسم الله الرحمن الرحیم دې دواړو ته موعظتین ویل شي شان نزول امام بخاری ذکر کړی دی ډېر ځله تاسو اوریدل دی امام بخاری وایي چې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم باندې جادو شو لبید بن عاصم لونو پکړو نبی سلام یو ځل تشریف فرماو یو فرشتہ را لسر ته ودرې د یو خپوتا هغه وی په دس چل شوی دی جادو پی شوی دی چا پکړې لبید بن عاصم لونو کړي چرته کړي یو کویو داغه کوی ډپچ و داغه لاندې یو بوت خخ کړو پاغه کې یو لستنې په یو لسو اندامونو کې غر کې کړي یاد ده چې د نبی علیہ السلام یو خادم هغه وړو کې ماشوم يهوديانو پیسې ورکړي هغه په دې کوډو منترو باندې پیسې ډېرې لګولې پیسې ولا ورکړي د نبی علیہ السلام ګومنزو او د نبی علیہ السلام ویخت مبارک دا غروړ یو لزغټي ورکړي یو د ګومنځي هغه دندانه چې واغه به لګولا او یو به بګي ویخت بندو غټه به ورکول یو لزغټي ورکړي غټي تنه جوړ کو نو بیا هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چې الله کله داغه علاج وکړو یو له سیاتونه په نازل کړو نو چې یو آیت وی نو یو غټه به کولاولا پوکې به ورکو یا به یو آیت وی نو یو ستن به یستا داغه اثر په نبی علیہ السلام باندې په اعتبار د دین سره نو شوه په اعتبار د دنیایي امور سره شو ضرور چې یو کار به کړو به ما نه کړو یو کار به نو کړو به ما کړی اگر دنیایي امور کې په اثر شو او په دینی امور کې په نبی علیہ السلام داغه اثر دا موجود نو قران کریم داغه تذکرہ کوي چې قلت ورته وای اعوذ برب الفلق زپنا واړم پر رب د شلون کی سرا اعوذ برب الفلق الفلق چې دا سحر چې د سحر شلون کې د سحر شلون کې نو دا سحر تم ویل شي یا مخلوق یا د جهنم یو وادي د داغي نوموم دی د جهنم کې یو کوی دی نو داغي نوموم دی دا دغه بعض مفسرینو ذکر کړي نو اعوذ برب الفلق نو په شلون کې د سبا سره من شر ما خلق او د شر د اغه نه چې کومه پیدا کړی دي د شر د اغه نه چې ما موصوله ده او ضمیر عائد هغه محذوف ده یا ما مصدریه ده نو فرمای چې ما خلق چې کومه پیدا کړی دي ومن شر غاسق اذا وقب او د شر دا غتیرینا کله چې هغه خورش غاسق دا شپې ته ویل شي چې کله دا غي غتیار چې د نوډي رضیات ډوبش وقب د وقوب نه دي د تیری هر سیس په دې کې داخل له نو او کدا سو خیال کړی د شپې په دې تیار کې دا شر والا ټول سيزونه مار لړم هم دې کې راوځي غلډا کوم دې کې راوځي نو داغه ذکر کوي چې پناه غواړم دا غشپینا چې کلاغه خورشي یعنی تک تورشي ازلما تیارشي بالکل ومن شر النفاثات فی العقد او د شر دغه پکو وهون کو نا په غټو کې د شر د پکو وهون کو نا په غټو کې د دې درې معنی راځي یو چې دنو د اخذي وي یو نفوس تینا مراد ده یو د ساحرانو جماعت تینا مراد ده چې غیب په دغه تارونو باندې پوکیوال او غټي به ورکولې انو دینا دې سره به بیا جادو به کو نفاسات معنی دا چې دا سی پوکې چې په هغه کې د توکانو ملاوت ني په دې کې د معتزله او تردید دی غیب به چې د سحر وجود نشتا
د سحر وجود نشتا او داغه اثر نه ظاهریږي نو رد پر راغی چې اثر ظاهریږي دغه چې نبی علیہ السلام باندې جادو شو ومن شر النفاثات فی العقد او د شر داغه پکو وهون کو نه پغټو کې ومن شر حاسد اذا حسد حسد اغړم باندې ګناه ده چې داغه د وجه نه ابلیس پاسمانونو کې د الله نافرمانی وکړه او پزمکه کې د ټول نړم باندې نافرمانی چې وا هغه قابیل نظائر شو وړم به ګناه قابیل نه او دوارو له الله سزا ورکړنو قابیل له په کفر نه دا ورکړي سزا امه کې تاسو مسله ویلې و چې قابیل له الله سزا په دغه نافرمانه باندې ورکړي و او ابلیس چې دنو غل په کفر نافرمانه دوارو باندې ومن شر حاسد خو دوارو کې حسد حسد پاغي کې خلقتنی من نار و خلقته من طين وحسد المرء يذهب الحسنات یو سړي حسد چې دی غټول نه کوي وړي حسد ډیر پلیت شی دی یو غیبت دا یو حسد دی غیبت دی ته وایي چې چا سره څه شی دی او ته داغه نفي نه غواړي چې دنه ختم شي خو صرف دا وایي چې الله مالم دا سراکا یو نعمت الله ورکړي دی او حسد دی ته وایي چې الله بس دنه والا مال راکې کنه راکې نو دغه نه دی الله مونږه تاسو ټول ساتي بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس سورۃ الناس مکی سورۃ ته مکی سورۃ ته د سورۃ الفلق نه پس د نزول شوه د سورۃ اخلاص نه مخ کې شوه حال دی جمعی کې 114 د بس اخیری سورۃ ته د نزول په اعتبار سره دا یو وشتم دی ربط ته ضرورت نشته معوذتین دی یو بل سر لګیدلې شان نزول مخ کې سورۃ کې ذکر شو او خلاصه د دې صورت چې دا د سورۃ الناس هغه معلومه خلاصه ده چې نبی رسول الله والسلام ته الله فرمایي چې د دې هر سنا پناه غختل به په نوم د پروردگار باندې په دې صورت کې ټوله دغه تذکرہ ده چې پناه غختل په نوم د الله تعالی باندې نو دې کې فرمایي قل اعوذ برب الناس رب الناس وی رب کل شی و نبی ځکه چې د انسان عظمت طرف ته اشاره ده انسان عظمت طرف ته او بل به خبره ده چې د استعاذی ضرورت هم انسان ترازی بل چاته خو نه راځي نو ځکه د ناس ذکر راغی دا مناسب قل اعوذ برب الناس وای چې ز پناه غواړم په پرورش کوون کې د ماشومانو سره ملک الناس په بادشاہ د ځوانانو سره الہ الناس په معبود د بوډاګانو سره وای ورته چې ز پناه غواړم دا هغه یو لسیاتونه دی را روان دي نبی اسلام تعالی ویلی دی یو آیت وایا پوکې ورکوا او دې کې صرف یو خبر ځان په ولغواړي چې د سحر حقیقت معلوم دی جادو شته لیکن دا نن سبا چې خلکو ته کوم ډرامه جوړ کړي دې ته جادو نه وای وره نن سبا بس الګ چې په کور کې لوګو نه پوي شي چې پلار مور می خیال نه ساتي زه موټر سایکل غواړم نه راکې زه تماچا غواړم نه راکې زه پبجی گیم غواړم نه راکې زه قیمتي موبایل غواړم نه راکې پزان پیرې راولي چغي بجوړ کې درز ورځي چې اوس یو سړی ځوانه کې راشي تازه ویني او غلطي شروع کی ته نه خوږي او هغه چې هغه په دین یا وې د چا د خله لګي کلاس لګي او چې زما دا کرتب چې دا کامیاب شي نو چې هر یو سړی په ځان لیوان تو براولي نو چې لتی سکون شروع کی او د به غدري غار چاله د خلی لرا بغي او غي وای چې ګره د خوګ نشي بچ نه خامخا بیا زورون خلک وایي خطرناک پیرې دی په مونږ وایو نه دا په د باندې چینجه دی او دا چینجه د موبایل نه دګې دن نشوي د چلې غي نزد کړي دی کنه دا بالکانو باندې مرضی په جنکو باندې دا ټول چینجه دی دا د میډیا وګوري موبایل وګوري په دې کې چلون نزد کی یا د انډیا ډرامي وګوري نو پاږي کې چلون نزد کی نو بزان باندې بیا لیوانتو بالکان او جنکه راولي نو زه اکثر خلکو ته ما چې د سوار له سکالو شي د پیری با یقین نکې نه بل شان پیری چې د 25 نه واړیږي بیا دا غینه بعد په بوډا چرته پیرې رانغه په الکانو راځي پیرېم داسې آرامي شي بوډا ته سنوي چې هغه کمزور دی ولکان رانی ولی جنکه رانی ولی نه په مشرقه داسې خاص پیرې راځي چرته کا دک نو ټیک ده د پیری او د جادو اثر وی د پیری اثر هم ده د پیری نه کسو کې انکار کوي کافر کیږي په لیکن دا پیری نه دا کم چنن سبا پالکانو جنکو باندې راځي نو دی باره کې سدي خزو اوس خزو ته کوي چې وای هر جادو ما دوه را باندې کوچانی کړي نه دې کړي دومره خفه باور شي دیړو بس پويږي نه اسی ورته وای پتا هوډر خطرناک جو دې پويږي
پتا خو بلشان جادو او ډیر پوهه سړی ما وی چې په ما جادو دی اما وی چې په ما نازل کوتړي بچای او تابانه نظر سکي او نظر اوسګار د تا باندې راځي نشته بس د ځان نه خلکو بس یو نخره جوړه کړي د پدینن دور کې سبازي خصوصا په زنانو کې دا رواج ډیر زیات شوی دی دا زنانه په یو په بګلی کې بګرځي بس د فلان کو نور مې داسې څه نه ومه د دشمن نه يم او بس زوم چې لغونه لکه چې دی لک تباشي چې احساس ورته وشي تا ته ولې احساس نه کیږي خدای دې غرق کا الله نه غواړه کا الله ته سجده وکړه الله نه غواړه نو په دغه مصیبت باندې خزه خصوصا خزه په دې مصیبت اختري چې دا جادو دی او دا تعویز دی او دا ټونه دا او دا چې دی نو دا پیری دی اس نشته سورۃ الفلق سورۃ الناس وایا سحر پزان وایا ماقام پزان وایا ټول ته اجازت ته وزدا وایا اشه نه پیری اثر کوي نه بل کله جنې ولک راشي ته وای چې دا پیری ته نه نزي ته وای چې پیری ته نه نزي ما خو به سورۃ الفلق سورۃ الناس یو نزي ته نه یاره ته یو لختر والا او د غټي ګوتی نه دی مینس کې ول راګره کو دا زور ورګه جوړلای په واسي ته بیا و تختید نه ورګه پرېدم نه تختیدلې تلې دی نه نورګه نه اوس ټیک ټاک هم تختیدلې ته ورګه لک صبر وکړه چې تختی کنه تختی ستاد پیری پلار شم از بمنډه و تختی نشته پیره میره په دې خلکو یو پیره دی کله پیری چا انکار وکړه په کافر کېږي ځکه قران کریم کې به صورت نازل سوره جن د جادو چا انکار وکړو قران کې ما کفر سليمان ما سحر سليمان ال ذکر دی هاروت ماروت ال ذکر دی دې ځای کې ذکر دی په نبی له سلام شوی دی جادو نه انکار نشي کولای شته جادو او دا سم نه چې اوس دغه ته براشي او دغه ته پاکستان ته ټول جادو راغله دی وزل ته په خلکو باندې جادو دی چرته په عربو جادو نشو انګريزانو باندې چرته جادو نشو په دغه زم طلاق بیا جادو به کار وکړ یورپ والا مزه کې ګرځي او دلته د بزان باندې جادو راوسته دی چا بزان پیری راوسته څومره پیریان چې په دغه کې دی په انګريزانو په ملکونو کې دلته دومره نشتا او راځي دلته په خلکو باندې دلته خلک بیروزګار دي بس پیری خې علاج دی دا خروزگار دی د دې نه خروزگار بل نشته مليانو د پاره مخ کار جوړ شوی دی تابع قل اعوذ برب الناس الله دې مونږ وساتي د دې عذاب نه مصیبت نه اعوذ برب الناس پناه غواړم په پرورش کون کی د ماشومان سره ملک الناس په بادشاہ د ځوانانو سره الہ الناس په معبود د بوډاګانو سره ټول ناس ته په مضاف یو ځکه مضاف د رب دے بل دے مضاف د مالک دے بل دے مضاف الہ دے نو مونږ دې ته وکتل چې ناس خټول لې ولیکن چې کله بنده معشومي نو معشوم ته د تربیت ضرورت نو مونږ ځکه دې زمانه وکړه چې په تربیت کوونکی د معشومانو سره چې کله د مالک ذکر راغی نو چې کله دې داسې برړې مرړې شي او که تاسو خیال کړی د طبيعت د توري ټوپې ضرورتي تاسو په دې لار باندې اکثر د خلکو یو بل سره جګړه شي څنګه جګړه شي درز خلاصې خو به نه که خلاصې دي شورو کو غزان له هم سر مات کی او هغه جګړه بیا ختميږي نه چې پرې دی یو بل تن لک سات بعد وي ګورو به بس ګورو به ځکه ته دی حفاظت او کچر بیا یو بل سره پورن ختی نو ایسو کې نشي خلاصول خو یو تور ټوپه کګراشي سړي وي دا موږ چې ډایلاګ کو بیگم فلم کتل او په یو بل لاس واچي روان شي نو دا د ځوانانو د پاره د توري ټوپې ضرورت راځي نو ځکه ملک الناس په بادشاہ د ځوانانو سره الہ الناس چې بوډا شي نو بیا د عمومي طور بوډاګان چې د جمعات کې ناشتي عبادت کوي بیا عمومي طور بوډاګان او که تاسو خیال کړی خیر نن سبا کو بوډاګان هم دلته د کټيري ته ورشه نوړز بیلاس کې نو بوډا ټول شپه کو په دې مصیبت باندې اخته بعضی بوډاګان سپوته الله سپارلی بعضی بوډاګان چرګان او ته دا بیا ډېر تباہ او برباد دي دلته کبډي میچو کبډي تماشې ته ټول خلک ولاړ دي هر یو خپل کلی د پاروي کنه چې کلکې کا یو نوړز لاس کې نیولې کلکې کا چټرت چې دا نوړز نه اعلان دي ټول کول میسته وي په دې مصیبت باندې اخته دي نو الہ الناس په معبود د بوډاګانو سره بوډاګانو د پاره جمعات کول ځای تبلیغ کول مدرسه ده ته بس ورشي تب هم ته بیغمه دا خلق بم ته بیغمه او بل چې د عبادت شروع کی د عبادت
لکه الله په د باندې ډېر خفه کېږي هغې وجه دا ده چې د سپین ویښته دي او د سپینو ویښتو نه الله له حیا ورځي په معبود د بوډاګانو سره من شر الوسواس ته وګوره که نه ځوانانو ته وایي یاره ته خو داسې صحت دې ښه نه ښکاري نو څنګه ډاکټر صاحب روژه وخورم بوډا مړ که زه ته خو پې روژه وخوره نه شي خوړی پې هلکان بانه ګوري روژې دپاره بوډاګان نه الہ الناس په معبود د بوډاګانو سره من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسو درستو کیدونکو نه د شر د وسوسې درستو کیدونکو نه الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې چې په زړونو د خلکو کې من الجنة والناس چې هغه د جناتو نه د انسانانو نه